فرمای یو سړی په ځنګل کې دی او داعی وته نه دی رسېدلی، قرآن وته نه دی رسېدلی، حدیث وته نه دی رسېدلی، دعوت وته نه دی رسېدلی، د هغې باوجود په ده باندې اسلام قبلول هغه څه هغه فرض دی. پوهېږې ولې؟ ځکه دی فطرتاً مسلمان دی. موږ به داسې وایو یو ځناور دی، دې ځناور کې کانشیسنس ورته وایي، شعور چې څه ته وایي، شعور یوي سیلف کانشیسنس، خود شعوري چې ورته وایي، څه خود شعوري. دا خود شعوري صرف د انسان خاصه ده، دا صفت صرف انسان له الله ورکړي. په هغه کې کانشیسي په ځناور کې، خو دا سیلف کانشیسنس چې ورته وایي دا پکې نه وي په ځناور کې، هغه صرف په چا کې؟ صرف په انسان. دا هغه خود شعوري ده چې د هغې په بنیاد کې انسان خو فطرتي طور باندې مسلمان دی. نو که دی په ځنګل کې مې دی به کوشش کوي څه دپاره؟ د الله جل شانو د پہچان دپاره دی به په خپله کوشش کوي.